أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. لدي واقعي تعلقهم لدي آياتنا تعلقهم دما قبل واقعي سرده ما قبل آیاتونو کریمو کې تاسو ته وضاحت شوی چې بین اسرائیلو کې یو کس و هغه ډېر زیات مالدار و د هغه الواد هم نه و د هغه د تره زامن و هغه غریبانانو هغه به ورته یې زموږ مدد کوه ستا خو هسې هم څوک شته نه موږ ستا د تره زامن یو ستا وروڼه یو د به ورته یې به ځان له ګټئ او ځان له خورئ نو بس دی وی چې د خو هسې هم څوک وارث نشته دی موږ یې وارثان یو خو دی به د خپلې مخې نه پناه کړو نو دا مال به موږ ته پاتې شي جو موږ به لږ په راحته شو په دې دنیا کې واقعیت یې رشو و چې هغه بیا هغه ووژلو او د هغې ابتدایي خبره د دې ځای نه شروع کېږي لکه دې آیتونو نه شروع کېږي او ما قبل چې کوم آیتونه ویلی شوي هغه ترې وروستو دي لکه په واقع کې لکه دې ننني آیتونو کې دا دي وإذ تاسو یاد کړئ هغه وخت قتلتم چې تاسو قتل نفسا یو نفس یعنی یو انسان فدارأتم فیها پس تاسو په یو بل باندې ور اړو هغه څه دی لکه یا تاسو په جګړه شوئ ای په هغې کې یا تاسو اختلاف وکړو ای په هغې کې لکه یو وی دا فلانی وجلی دی بل وی دا څه دی لکه ای فلانی وجلی دی لکه نو دا ګوره اوس ابتدایي خبره دلته ده لکه څه ده لکه ابتدایي خبره دلته نو فقلنا موږ ووایو چې اضربوه ببعضها ای ووهئ ده لره ای په بعضې حصه د هغه غوا نو هغه واقعه مخکې تېره شوې ده اوس هغې ته اشاره ده لکه حاضر کې ببعضها یعنې غوا لاله کوي مخکې قصه تېره شوه که نه او بیا د هغې څه حصه راواخلئ او په هغې باندې ووهئ لکه د موسی علیه السلام نه راغلي که نه وی زمونږ د تره د دې بچي چې کوم دی قاتل مونږ له معلوم که لکه نو هغې ته اشاره کړه تاسو غوا لاله کوئ او تاسو بعضې حصه په هغه باندې ووهئ نو بعضې حصې په هغه باندې ووهله هغه بیا را ژوندی شوی او تاسو ته واقعه بیان شوې ده او هغه خپل قاتل چې کوم دی وښوله کسان یې وښوله او هغه د هغه په بدل کې قصاص شو او هغو چې کوم دی د هغې نه څه کړي لکه د هغه د جایداد نه د هغه د مال نه هغه محروم شو ځکه چې قاتل د خپل وارث د میراث نه چې کوم دی څه کېږي لکه محروم پاتې کېږي نو دا تعلق د هغې سره دی الله پاک وایي کذلک یحیی الله الموتى او دغه رنګې الله پاک ژوندي کوي مړي ویریکم او ښایي تاسو ته آیاته هغه خپلې نښې د قدرت او د وحدانیت لعلکم تعقلون دپاره یې دی چې تاسو د عقل نه کار واخلئ نو مخکې واقعه تېره شوې ده چې دیو په بار بار باندې د موسی علیه السلام نه د دغه غوا د معلومولو سوالونه کړي دي څنګه د دا غوا او دا بوډۍ ده او که دا ځوانه ده او که دا درمیانه ده او څنګه دی رنګ د دې غوا او چې رنګ ورته هم بیا ووې نو بیا وې دا رنګونه خو هم ډېر زیات دي بیا دا زیړوالی هم زیات دی چې دا پکې خالص څنګه د په باندې ګډه وډه شوې ده لکه نو آخر کې ورته بیا موسی علیه السلام وویې چې دا نه دې څه پټی اړولی دی لکه څه یوي کړي دي او نه دې چې کوم دی اوبه راوښکلي دي د ارټ نه چې دې فصلونه چې کوم دی ورکړي دي دا بالکل سالمه ده او دی ورته وویې چې اوس دې په حق سره راتلل وکړل لکه نو فذبحوها وما كادوا يفعلون د دیو خو نیت د دې ذبح کولو ته نه و لیکن بیا مجبور شو او کار یې وکړل
نو دلته یو واقعه په ذهن کې تاسو ته دا بیانوم چې دغه غوا چې په کوم صفاتو سره دیو په بار بار سوالونو سره ځان ته مسله سخته کړه نو بیا دغه غوا خو پسې ګرځېدل نه پیدا کېده نو دا غوا د یو کس سره وه په دې صفاتو سره متصف دا غوا د یو کس سره وه د هغه باره کې علماو لیکلي دي چې دا شخص کوم البار لامه الفاظ لیکلي دي چې دا انسان د خپل مور ډېر فرمان بردار او د نور هېڅ غریب ولګه پلار یې وفات شوی ولګه په دغه مور وه او په دغه بچی و دغه یوه غوا ورسره وه به دغه یې سره وله او به د خپل مور خدمت به یې کوو ډېر تابعدار و د خپل مور لکه نیک ولګه نو اوس الله پاک د هغو بندوبست کوو ښه څه دی لکه د هغو د ژوند د راحت بندوبست الله کوو د دغه خپل مور د فرمانبردارۍ په وجه باندې چې دیو دغه غوا بیا مونده نو دیو مطالبه ته وکړئ دا غوا په موږ باندې راخرڅه که نه هغه وایي دا خو زه تاسو ځکه ته شم درکولی چې بس زما سره خو دغه یوه غوا ده بس هم په دې باندې ګزران دی ټیک خو دې چارو ناچار دغه غوا اخیستل غوښتل او په هر قیمت باندې اخیستل غوښتل لکه بس کله چې هغه مجبوره کړو چې یاره دا دې ته زموږ ضرورت دی لکه او موږ مجبور یو چې لکه دا غوا ته موږ نه راکړي نو هغه بیا په یو شرط باندې به درته درکړو چې تاسو دا غوا حلاله کړئ او د دې نه سرمن وباسئ او بیا د دې په دې سرمن کې څومره سونه راتله ما له دومره سونه راکړئ چې بس دا تاسو په حق باندې تاسو درخرڅوم دیو قبول کړه دا خبره څه دی لکه تاسو اندازه ولګوئ چې دیو د مال دپاره چې کوم دی خپل تره یا د خپل دره زوی چې کوم دی څه ولکه ای وجلی ولکه د دې اراده دا ولکه و د الله پاک کارونو ته وګوره چې الله پاک څه کوي لکه ټیک ته دومره خو ته نوره سونه لاړه لکه دومره خو ته څه ده لکه بالکل مفسرین لیکلي دي چې د هغه غوا هغه سرمن چې د سونه سرمن نه ډکېده د سونې نه هغه سونه هغه ته میلاو شوی د هغه معاش برابر شو لکه د هغه د معاش باره کې چې کوم دی د هغه د ژوند برابر دی علماو دا لیکلي چې دا د مور و پلار فرمانبردار انسان او دا یو حقیقت دی چې کوم انسان په دې ژوند کې د خپل مور و پلار فرمانبردار وي لکه مور و پلار ته راحت ورسوي لکه ټیک شو هغه په قول سره راحت رسولي په وینا سره داسې خبرې ورسره کوي چې په هغې باندې هغو ته راحت رسي هغه په فعل سره هغو ته راحت رسولي لکه فعل مطلب دا دی چې سړی خپل مور چاپي کوي سړی خپل پلار چاپي کوي لکه ټیک شو که نه لالي خان اکثر زه چې ته کله کله وینم دا کته چې تاسو ټول پېژنئ دویم ته چېرته نه را روانې وو زه تللی وم خپل پلار مې چاپي کوم بس یو بهترین صفت پکې خدای پاک چې کوم دی څه دی لکه ښودی دی الله پاک دې په هر چا کې داسې کېږي حالانکې د هغو اوس مخکې د هغه کور بالکل ورته نږدې و لکه او اوس چې کوم دی خان دغه دی په ګلي نمبر 2 کې پاتې کېږي او پلار یې هغه ځای وروستو چې کوم دی څه دی په هغه ځای کې پاتې کېږي لکه اکن دی لږ را دی خوا لیکن دې کوشش کوي چې دی هر شپه لاړ شي او دی خپل پلار چې کوم دی څه کوي لکه دا چاپي کوي لکه نو څوک چې د خپل مور و پلار فرمانبرداري ماوي هغو ته راحت رسوي په قول سره ورته رسوي ښکلې خبره ورته کوي نرمه خبره ورته کوي داسې خبره ورته نه کوي چې په هغې هغو ته تکلیف او دک رسیږي او داسې افعال کوي چې په هغه افعالو هغو ته چې کوم دی څه کېږي لکه راحت رسیږي د هغو مال ته ضرورت وي لکه یا دی خپل مال هم په هغو باندې چې کوم دی څه کوي لکه خرچ کوي ما وې زه شمارلی نه شم هر څه شکل او صورت چې د دې خبرې وي چې بد دی په څه طریقې شکل او صورت سره خپل مور و پلار ته راحت رسولی شي دا یقیني خبره ده او دا ثابته خبره ده چې د مرګ نه مخکې دا انسان الله رنګ کوي څه کوي لکه رنګ کوي لکه دا بالکل ثابته ده ځکه دا واقعات دا چې بیان شوي دا د تیر شو قومونو واقعات چې موږ ته زموږ پیغمبر چې کوم دی څه کي لکه دا بیان کي لکه ټیک شو که نه صحابه بیان کي دا زموږ د شریعت جز وګرځي یعنې واقعات په تیرو قومونو کې شوي لکه لیکن موږ ته بیان کي زموږ پیغمبر چې کوم دی څه دی لکه دا موږ ته بیان کي او په هغې باندې نکیر ونه کي په هغې رد ونه کي لکه ټیک شو که نه د هغې نه منع ونه کي نو هغه واقعات او هغه احکامات زموږ د دې شریعت جز وګرځي لکه ټیک شو که نه یعنې موږ ته هم د هغې حکم وي او د هغو دپاره چې په هغه اعمالو باندې کوم ثمرات او کوم فایدې مرتب شوي میلاو شوي وته دا به د دې امت بني ادم ته هم میلاویږي چې هغه شان اعمال کوي لکه نو دې هلک ته چې دا د غوا د سرمن د سونې نه ډکه میلاو شوه دا د مور پلار د فرمانبردارۍ په وجه وده چې کوم دی څه ده لکه دا میلاو شوې ده نور هم ډېر شی واقعات دي خو خبره بیا اوږدېږي به دا یو کافي ده دلته دې ځای سره یو بله خبره لګومه یو علم دین دی هغه په خپله باندې بیان کوي هغه وایي ما په خپله دې غوږونو باندې د هغه نه واورېدل چې زه روان وم جنازې له څه دی اوس م ژوندی
زه جنازې دپاره روان وم، تقریبا د 84 سال عمر والا یو انسان زما سره میلاو شو او ما ډېر فریاد یې کوو چې مفتي صاحب زه ستا خوال راغلی یم، زما ستا سره کار دی. ما ورته وویل چې تاسو دلته کې کښېنئ، په دې جومات کې کښېنئ یا په دې مدرسه کې کښېنئ، دا واړه دي، دا به ستا خدمت کوي لکه طلباو پکې وو، زه جنازه کوم واپس راځم انشاءالله ستا سره مشغول شم. وی زه جنازې له روان شوم او دی دلته کې کښېناستو او وی زما سره په دې لاره باندې یو بل سپین ږیری میلاو شو. ما ته ویل مفتي صاحب لږ وخت ستا سره تېرول غواړم لکه. وی ما ورته ویل چې په قربان تېر کړه، بس جنازه کوو او واپس بیا ځو جومات ته مدرسې ته ځو، هلته به کېږو بیا تاسو خبرې کولو کوو. نو ما جنازه وکړه، وی د هغه اړه مې له ځان سره هغه بل مشر ورا په مخه کړی را مې وستو، دا مشر د مخکې نه ما ته په انتظار کې ناست دی. نو چې زه رالم نو دی ما ته وایي چې او دا د یو کلي دي، څه دي لکه د دې یو کلي دي لکه تقریبا یو بل یې پېژندل، لکه یو بل یې سب پېژندل. نو دغه مخکې کوم بابا ته دا د 4 کالو دی چې ناست د خبره شروع کړه چې مفتي صاحب ما له فتوه ولیکه، فتوه داسې ولیکه چې زه خپل بچي چې کوم دی دا حق کوم. حق کوم مطلب دا دی چې دا زه ناپرمانه لیکم لکه چې دا زما څه دي لکه ناپرمانه دي، دا ولیکه لکه څه دي لکه ناپرمانه دي. نو او بل دا چې دا زما د جیداد نه محروم ولیکه چې زما په مال کې به د بالکل صحیح څه نه دي. نو مفتي صاحب وایي چې ما ورته وی چې وایي ته لکه ته به ما ته فتوه ښیې زه به یې دلې لیکمه، دا د هغو الفاظ دي که نه ته خو ما ته خپله خبره وکړو، زه به د شریعت احکامو ته ګورم، د هغې متعلق به دلې لیکمه لکه. نو ما ورته دا عرض وکړو چې بابا داسې کار دی چې حق کول خو په شریعت کې نشته دی، ته حق کول ولیکې بچي ولې حق کوې. نو هغه ورته وویې ما ته یې وویې چې زه خپل بچو وهلی مو وهلی څه دی لکه، او وی زما د ملا اډوکی مات کړی دی، څه دی لکه زما د ملا اډوکی مات کړی دی. هغه څه انګلیش لفظ هم استعمال کو، دا دلته چې هغه مورۍ هغې ته لفظ استعمال کو. نو وی ما له دا مات کړی دی، ټیک شو که نه؟ نو ما ته ډېر تکلیف را رسولی، ډېر ضرر یې ما ته را رسولی دی، لهذا دې ته کول غواړم او د جیداد نه محرومه کول غواړم. مفتي صاحب ما بس دا خبره چې واورېده، بس لږ سوچ مې کوو چې خدای څه صورت او شکل جوړ شي چې یاره دا فتوه هم زه ونه لیکم. او نور خو هغوی حکومت نیولي دي، څه دي لکه حکومت نیولي دي، خو زه یم چې لکه نور کاروایي به ورسره هغو کوي، خو مزید دا چې لکه ته ما دا فتوه ولیکئ چې دې بیا زما د دې جیداد نوم محروموي لکه دغه شان ته، او دا حق ده خبره پکې راشي چې حق کړی دی. وی ما سوچ کوو مفتي صاحب چې یاره څه صورت داسې جوړ شي، څه د راضینامې چې دا بچو سره چې ته میلاو شو چې یاره د ده نه معافي وغواړي، د خپل پلار نه په خپلو پرېوځي او جلا فریاد ورته وکړي او معافي کړي. وی زه لا په دې صورت کې ما په دې سوچ کې ما چې دا بل بابا زما سره د بهر نه رانغی دی، وی دی ورته وایي دی ده ته اوس وایي لکه ډېر ښه در سره کړي دي. وی एकदम ما ورته وکتل ابا څه کوئ تاسو خو دلته په جګړه باندې شوي. نه مفتي صاحب یې دی زه پېژنم، دی څه دی وی دی زه پېژنم. د ده نه وی ته تپوس وکړه چې د خپل پلار سره دقه عمل کړی دی که نه دی کړی. وی تپوس ته وکړه، وی دقه ساعت وکړه نه، وی ما چې د هغه ته وکتل هغه کس ته وکتل نو وی بس هغه وی بس بیا اوښکې نه ودرېدې، د هغه 84 سال د بابا اوښکې څه دي لکه چې ده ورته ووې مونږ یو بل پېژنو. ده وی د خپل پلار او وی جګړې ما وی ته دلته تپوس وکړه. نو ورته ما یې تپوس وکړو چې دی رښتیا وایي؟ وی او دی رښتیا وایي، ما خپل پلار وهلی او دقه شانتې وي او د کوره مې وختلی. نو بیا مفتي صاحب په خپله ټایم شماره وایي تاسو وګورئ 84 سال دي که نه، او وی زه په هغه وخت کې دا بابا ورته وایي د 84 سال د 24 سال ومه لکه د 40 کالو په عمر کې ومه لکه. بس پوه شوی نه یم په ځان باندې، بس دا لکه په ځان نه پوهېږي په دې وخت کې، پوه شوې؟ نه پلار پېژني نه مور پېژني، لکه نه د خدای حق پېژني نه د نور بندګانو حق پېژني، ځان د لیوني جوړ کړي لکه. نو بس وروره وی او وی ما خپل پلار وهلی وی ما د کور نه چې کوم دی څه ووختلی وله. نو هغه حساب وکړو، هغه وی 60 سال پکې ووتل که نه، 84 سال شو که نه، لکه 80 کاله پس الله پاک چې کوم دی د هغه بدله دغه راواغست. ټیک شو؟ دا دواړه خبر باندې په سمج کې راغله. یعنې کوم انسان د خپل مور پلار فرمان برداري د خدای قانون دا روان دی، دا جاري دی، د مرګ نه مخکې دا انسان رنګ کېږي، څه کېږي لکه الله ده ته راحتونه ورکوي. نو اوس په هر څه شکل چې ورته ورکوي، په هر څه صورت کې چې ورته څه کوي لکه یې ورکوي. ستاسو څه خیال دی چې الله په دنیا کې رنګ کوي، په آخرت کې به یې نه رنګ کوي؟ آخرت کې به هم رنګ کوي لکه دی رنګي لکه. او کوم خلکو چې د خپل مور پلار نافرماني وکړه د مرګ نه مخکې که 80 کاله پس خدای بدل علي
او کاتیا کاله پس ته علی خو دې ولا مړ نه او د په ژوندانه باندې بده دا هغه انجام سره چې کوم د سکی مخامخ کیږي چې څنګه د خپل مور پلار سره چې کوم د سولکه یې کړی. بیا یو بل واقعیا مختصر وایلا چې اوسه کې ناسو ما نو یو پلار دی یو زوی دی یو نوسه دی ودا ما خواته ناست ودا خپل زوی چې کوم دی د خپل پلار ته وایي چې ډیر غلطه خبره وکړي د پلار سره په شخص وسله او تاسو ما خزه د دې ویلې دي کنه لکه که آینده د پاره ته د ما خېته د خبره وکړه نو وی شپ په دې کوم دس بدن وی وباسم مفتي صاحب الفاظ دي سي دي هغه نقل کو شپ په دې کوم دس بدن وی وباسم ما ورته وی چې سنسيات مو ته کوم چې سوي مو ته نصيحت چې ټیک ته لکه دا ستا خزه دا د سن کېږي لکه دا خو من ګور ده کنه لکه دم صحت دی لکه بیشي څه خبره به ورته څه قاشي څه خبره به ورته خولي نه بس ده ما ورته چې بچو هغه ډېر په جذباتو کې ما ورته چې بچو داسې کار دی تا خو خپل پلار ته تا خو صرف اراده کړې ده څه ده لکه اراده دې وکړه لکه چې که بیا د پاره دی د ما ښځې ته دا خبره وکړه نو ډز بدنه وباسم وی د ده دان به صحیح نه وي ستا خوا ته چې ناسته وي ستا دا زوی ویده یې نه کړه په خوا کې ویده پریکټیکلي وي هر څه ولیدل چې داسې خلک کوي څه دی لکه وی داسې کوي لکه زما دا پلار چې دی د خپل پلار سره دا چل وکړو نو تا خو فقط اوس اراده وکړه د نه به ډز وباسي چې ته به ترې وباسې لکه ټیک ده که نه او یاد ساته وې د مرګ نه مخکې به دا بچی ستا نه یو ګړز وباسي دا به څه کوي لکه دا بدل نو ما وی دا یو حقیقت دی هغه ورته داسې د ځان نه وي لکه دا یو حقیقت دی لکه څه دی لکه حقیقت دی چې په دې دنیا کې چا د مور پلار فرمانبرداري وکړه دې رنګ کوي الله پاک د راحتونه او عزتونه نصیب کوي او چا نافرماني وکړه د زلالتونو سره چې کوم دې څه کېږي لکه دی مخامخ کېږي. نو دغه غوا دې په دې قیمت باندې واغسته او بیا دغه واقع ستاسو مخې ته څه ده لکه تېره شوه لکه د دې هر څه نه وروستو دا کذالک یحیی الله الموتى الله پاک وایي موږ دغه رنګې به ژوندي کو مړي او الله پاک ښایي تاسو ته د خپل هغه قدرت نښې دپاره دی چې تاسو د عقل نه کار واخلئ څنګه الله پاک ګوره دا د موسی علیه السلام په مخ کې د مړو ژوندي کولو دوه پیرې دا واقعه وشوه اوس څه دی لکه یو واقعه هغه مخکې تاسو ته تېره شوې ده چې هغه تور تر ځان سره اویا کسان د بني اسرائیلو مشران بولي او هغه الله مړه کړي ټیک شو که نه او بیا الله پاک د هغو په دعا باندې چې کوم دی څه دي را ژوندي کړي دا د موسی علیه السلام په مخ کې د مړو یو ژوندي کېدل یو هغه واقعه وه یو دا شوله چې دی چې کوم دی څه کړو لکه ژوندی نو چونکې قرآن پاک د قیمته پورې د خلکو دپاره دی دنیا کې څه داسې خلک هم موجود دي چې هغه د قیمت نه د باس بعد الموت نه منکر دي لکه څه دي منکر دي لکه نو هغو ته خصوصا چې کوم دی په دې کې څه دی لکه ترغیب دی او هغو ته چې کوم دی تنبیه ده چې بھائی الله پاک باندې د خلکو مړه کول او د هغې نه پس بیا را ژوندي کول د الله پاک څه ګران کار نه دی څنګه چې دا مخکې دا اویا تنه مړه کړي وو بیا را ژوندي کړل او داسې دا یو مړ کړه ستاسو مخکې را ژوندی کړو داسې به الله پاک نو د قیمت په ورځ باندې دا مړي څه کېږي را ژوندي شي دا هغه خلکو په عقیده باندې رد دی لکه چې څوک وایي د قیمت په ورځ نشته دی او بیا دوباره د مړو ژوندي کول چې کوم دی څه دي نشته دی والله پاک فرمایي ثم قست قلوبکم من بعد ذلک پس د دې نه ستاسو زړونه سخت شول پکار دا ده چې ای بني اسرائیلو تاسو دا څومره د الله د قدرتونو نښې ولیدې د الله څومره احسانات تاسو په ځان باندې ولید تاسو اندازه ولګوئ که نه لکه دغه مړی کړل بیا را ژوندي کړل مخې ته ټیک شو که نه د هغې نه مخې ته تاسو وګورئ د الله پاک قدرتونو ته او د الله انعاماتو ته چې 12 چینې وله د ګټې نه راوویستې لکه ټیک شو دغه د الله پاک قدرت طاقت ته او د الله دې انعام کولو ته وګوره چې دی د فرعون نه چې کوم دی د هغه ظلمونو نه او د هغه اذیتونو نه خلاص کړل لکه او د دیو دشمن په بحر قلزم کې د دیو په مخ کې چې کوم دی سره لکه غرق لکه د الله دې قدرتونو ته دې انعامات ته وګوره میدان تیح کې چې کوم دی الله پاک په دیو باندې د نور نه د بچ کولو دپاره وریځ راوسته او په دې باندې سوری و دا د یو ورځې او د هفتې د میاشتې خبرې نه وه بلکې د 40 سال خبره وه لکه څه 40 کالو خبره وه دې د الله قدرت ته دې نه ګوري دې د الله دې انعاماتو ته دې نه ګوري دې کرم ته نه ګوري من او سلوا په الله پاک بغیر د محنت او د مزدورۍ نه چې کوم دې څه کړل ایره نازل کړل
دا د خدای دا قدرتونه او د الله دا انعامات خو ګوره عقلمند سړی وي نو د هغه عقل له دې خبرې تقاضا کوي چې د هغه زړه نرم شي څه کېږي لکه زړه نرم شي او ای د الله ومني دا خو د دې تقاضا کوي لیکن الله وایي نه تاسو داسې نه شوئ ثم قست قلوب د دې هر څه د لیدلو نه باوجود د دې زړونو څه کېدو لکه صبر دا واقعي په خپل ولیده دغه دی دا مړه چې آخري کړی و دې په مخ کې چې کوم دی څه دی لکه مړی را ژوندی کو الله پاک وی نومونه یې واخیستل فلاني فلاني وژلی لیکن څه دی لکه پړونو کې نرمي رانغله لکه او منل پکې رانغلل لکه الله وایي زړونه سخت شوي دي من بعد ذلک د دې ټول واقعاتونه پس فهي کالحجارة دې پس د دا زړونه چې کوم دی په شان د کاڼو په شان سخت شول او اشد قسوه د کاڼو نه هم زیات چې کوم دی څه دی لکه سخت شول د کاڼو نه سخت ورته ځکه ووایي چې په خپل باندې وضاحت کوي الله پاک و ان من الحجاره ذکر چې یقینا بعض د قانون لما خامخ هغه کان دي تفجر منه الانهار چې دا غین نهرونه جاری کیږي دا موسی علیه السلام دا واقع تاسو اورئ کنه غټي کې 12 چینه الله پاک جاری کړی دا 12 چینه چې بهيږي تاسو څه کوي دا یو چینه بهيږي او د هر قبيله ځان چینه او ځان لخته او دا چې وزې کې نه ربته جوړیږي به نه جوړیږي نو بعضې ګټې داسې دي چې د هغې نه الله پاک نهرونه چې کوم داسې کېږي جاري کېږي وان منها ويقينا بعض د دې ګټو نه لما خامخا هغه دي یشققو چې هغه اوچ وي فیخرج منه الماء د هغې نه لږې لږې اوبه راوځي بیا هم د هغې نه په لږ مقدار سره صحیح خو یې خلکو ته د پیدا چې کوم داسې کېږي لکه رسېږي د دې بلې ګټې نه چې کوم دی چینې ترې راوځي نهرونه دې جاري شي د هغې نه ډېره فایده چې کوم دی خلکو ته څه کېږي لکه رسېږي وان منها ويقينا بعض د کانو نه لما خامخا هغه دي یهبط من خشیة الله چې هغه د الله د یېرې نه راغلي لکه ٹھیک شو وما الله بغافل عما تعملون او الله پاک نه خبر نه دی دا غسنه غافل نه دی چې تاسو کوی تاسو چې کوم نیکیانې کوی دا غنم غافل نه دی تاسو چې کوم بدیانې کوی الله دا غنم غافل نه چې غافل نه چې څه کوی دا غي بدله به سکیږي لکه ملاویږي با دا درې کانی قسمونه الله پاک ذکر کړل دې باره کې چې کوم مفسرین ویل دي چې انسان په درې قسمه دی لکه درې قسمه دی یو انسان دا زړه دومره د علم او د الله پاک د معرفت نه ډک وي ټیک شو کنه چې په کثرت سره او ډېر لرې لرې خلکو ته د هغې نه څه کېږي لکه فایدې رسېږي لکه ټیک شو که نه د دې مثال چې کوم دی د دغه کاڼي سره دی چې د هغې نه څه کېږي لکه چینې ترې راوځي لکه نهرونه ترې راوځي لکه چې په نهر باندې د نهر نه ډېرو خلکو ته پیدا رسېږي که نه لکه ټیک شو نو دغه شانتې بعض انسانان داسې دي چې د هغو زړونه د الله پاک د معرفت نه ډک دي او د الله پاک د وحد علومو نه ډک دي او د هغې نه په کثرت سره خلک لکه د نهرونو په شان څه کوي لکه فایده اخلي او د بعضې خلکو زړونه چې کوم دی داسې دي لکه یشققو فیخرج منه الماء چې په هغې کې علم او معرفت لږ دی خو څه نه څه درجه کې په هغې کې هم پروت دی نو د هغې د وجې نه هم د هغې نه د خدای مخلوق ته چې کوم دی هغه څه کوي لکه په هغه خپل کم علم سره او د خدای په کم معرفت سره خلکو ته څه کوي لکه په هغه مقدار سره فایده رسوي او ګوره یو انسان داسې دی چې دی د ګناهونو په اعلی درجه کې دی دا اخري دا ګټه چې کومه ده که نه چې دا د الله د هیر نه راغړي د دې تشبیه ورکړې ده د هغه انسان سره چې دا د ګناهونو د وجې نه چې کوم دی د غر سوکړۍ ته رسېدلی دی څه دی لکه سوکړۍ ته رسېدلی دی خو راغړي د خشیت د الله نه کته راغړي لکه څه کېږي لکه توبه وباسي لکه نو خپله پیدا ورته وشي څه کوي لکه خپله پیدا ورته وشي ګناهګار انسان دی د دې مخکیني په شانتې هم نه دی دا مخکې چې کوم په دوه صفاتو سره متصف انسان دی دو په شانتې نه دی لکه ټیک شو که نه د ګناه په اعلی درجه کې چې کوم دی بره دی خو خشیت الله پکې دی چې بایي ګناهونه مې کړي دي توبه الله ته وباسي او کته چې کوم دی څه کېږي راغلي کته راځي یعنې مطلب دا دی چې رجوع کوي الله پاک ته توبه الله پاک ته چې کوم دی څه کوي وباسي نو دا به درې قسم انسانان دي لکه نو مطلب دا دی چې تاسو په دې کې په هیڅ کې هم نه چاته ډېر خیر رسوونکي یې نه چاته لږ خیر رسوونکي یې بلکې نور خلکو ته خیر رسول خو پرېږده د ځان په خیر کې هم نه یې لکه چې الله ته رجوع وکړه توبه وباسئ د دغه ګټې کې په شانتې هم نه یې چې نور ته خو خیر نه رسوي خو ځان ته خو خیر ورسوي که نه راورغړي یعنې الله ته متوجه شي د خپلو ګناهونو نه چې کوم دی څه کړي لکه توبه وباسي نو دې کوم یو قسمه دغه بني اسرائیلو دغه حالات چې کوم دی څه کړل بیان کړل چې د دې زړونو تشبیه الله پاک د کانو نه هم د زیات سختۍ سره چې کوم دی څه ده لکه وکړله او اخري کې الله وایي چې زه ستاسو نه غافل نه یم لکه ستاسو د دې کاروایانو نه یعنې زه ناخبره نه یم چې ناخبره نه یم نو څه چې کوئ زما سره محفوظ دي به د دې د انجام سره به چې کوم دی څه کېږي لکه مخامخ کېږي
وإذ قتلتم او یاد کې هغه وخت تاسو قتل کو نفسا یو انسان فدارأتم پس تاسو اختلاف کو فيها فاغي کې په بل ورړو والله الله پاک مخرجون راوستون کې او ما دا هغه څه کوم چې تاسو تکتمون چې تاسو پټولو تاسو چې خبرو پټ پاتې شي لیکن پټ الله پاتې نه فقلنا اضربوه پس موږ وویل چې واحد ملرا ببعضها فبعض سره د غوا باندې د واقعیت رشوه كذلك دغه شانتی یحیی الله ژوند کوي الله پاک الموت مړي او یریکم او خای تاسو آیاته خپل د قدرت نه لعلکم تعقلون د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ثم بیا قست قلوبکم سخشزون تاسو من بعد ذلك رسل دی واقعاتنا فهي كالحجار دی پس د ازونه پشان د کانو دی او اشد قسوه یا د کانو نم زیات سختی وانه يقينا من الحجاره بعد د کانو لما خامخ غد يتفجر جاري کیږي منه الانهار دا غنهرنا وانه يقينا منها بعد د کانو لما خامخ غکان دی يشققو چا او چوي په يخرج منه الماء روزي دا غن ابو وانه يقينا منها بعد د کانو لما خامخ غکان دی يهبطو چا غرغړي من خشيه الله دير الله وما الله ان الله پاک بغافل ان خبر عما تاسو دا کار وایو تعملون تاسو کوي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد الله دخل القران سره موږ من زیاته الله دخل القران دا من الله پاک د مرګ پر زموږ پزونو کې قائم او دائم وساته الله متبر خپل کلام کې کوه نصیب کا الله متبر خپل کلام باندې عمل کول توفیق نصیب کا الله پاک موږ د ریانا الله پاک ته حفاظت وکا الله د نفسنا الله د شیطان نه الله زموږ حفاظت وکا الله موږ ته اخلاص نصیب کا الله دې کلام په برکت باندې زموږ هر قسم روحاني او جسمانی بیماریاں الله ته ختم کا الله زموږ هر قسم جایز دینی او دنیوي حاجتونه پوره کا الله موږ دې کلام په برکت باندې د دنیا نه الله دې ما سره وسات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين